أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مصافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. نانی درس کی انشاءاللہ العزیز سورۃ النساء پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 4 آیات نمبر 25 یو آیات چنے ناغ ویلے کیگی دین مخ کی هم ذکر چنے ناغ د نکاح ولو او اس دے آیات کی هم ذکر چنے ناغ د نکاح چلیگی مخکې آیات کې چې نو هغه د محرمات ذکر ولو چې کم کمی ښځې چې نو هغوی سره نکاح کول حرام دي او بیا د هغې نه وروسته ذکر شول چې چا سره نکاح کول چې نو هغه جایز دي او دغې نکاح کې د مهر تذکره وشوه. اوس دې آیات کې الله جل جلاله فرمایي ومن لم یستطع منکم طولا تاسو کې چې څوک طاقت نه لري ان ينکح المحصنات المؤمنات چې هغه نکاح وکړي د محسن ښځې سره. نو دې ځای کې پرون درس کې ما ویلي ول چې محسنات دا په دریو معنو باندې چې دی نو هغه احسان راځي. یو په معنی چې دی نو هغه د ذوات الازواج، دویم په معنی چې دی نو هغه د ازاد سره. نو دلته وس محسنات دا په معنی د ازاد ښځې سره دی. نو تاسو کې چې څوک طاقت نه لري چې نکاح وکړي د ازاد ښځې سره مؤمن سره فمما ملکت ایمانکم نو الله وی بیا دی هغه نکاح وکړي د وینځو سره با ملکت ایمانکم چې د کومې مالکان دي ستاسو ښی لاسونه. نو دې وجه چې نو هغه دا ده که تاسو خیال کړی قرآن پاک کې د وینځو دپاره زیات تر چې دی نو هغه دا لفظ استعمالیږي ما ملکت ایمانکم، یا غلامانو دپاره هم دا لفظ چې نو هغه ډېر زیات استعمالیږي. اوس دې ته چې دی نو هغه ما ملکه یمین دا ورته ولې ویلی کېږي؟ نو کله به چې نو هغه جهاد شرعي به وشولو، نو چې کله به دغه جهاد شرعي وشولو د دغه جهاد نه وروستو بیا به غلامان چې نو هغه سړي او ښځې چې نو هغه به سبایه غلامان جوړ شول. نو دی به چې کله غلامان جوړ شولو نو په دغه کې به بیا هغه امیر د وخت به چې کم امیر ولو د وخت به چې کم بادشاه ولو نو دبه دغه وینځه دغه غلام چې دی نو هغه په ښی لاس باندې ونیولو او دا به یې راواغستو د دغه مجاهدین نه به یو کس ته په ښی لاس سره چې دی نو هغه حواله کړلو. نو د دغې نه دې ته چې دی نو مما ملکت ایمانکم چې په ښی لاس سره چې دی نو هغه یې دا حواله کړل. او بیا دغه وجې تفاسیرو کې هم لیکلي آسم چې کم ښه کار وي نو هغه تاسو په ښی لاس کوئ. لکه مثال په طور کې خوراک کوئ نو په ښی لاس، سکاک کوئ نو په ښی لاس، خولې ته په اوداسه کې اوبه اچوئ نو په ښی لاس، پوزې ته اوبه اچوئ نو په ښی لاس، پوزه چې سوڼې نو په ګس لاس. دې نو هغه د ښی طرف دا برکت دی. نو دا برکتي طرف دی نو په دې باندې بچی نو هغه د خیر کارونه کوي، ښه کارونه وپې کوي. او ګس باندې بچی نو هغه بیا هغه کارونه چې هغه شانتي برکت او حیثیت نه لري نو هغه به کوي، لکه پوزه سوڼول داسې چې نو هغه نور کارونه نو دا به بیا کوي. نو ځکه وایي فمما ملکت ایمانکم. اوس دې چې نو هغه حکم ولې رالو؟ نو وایي دلته حکم دا ولو چې د ټولو نه مخکې خدا چې که یو سړی چې نو ازادې ښځې طاقت نه لري نو آیا دی بیا د وینځې سره نکاح کولی شي او که نه شي؟ زموږ امام ابو حنیفه رحمه الله چې نو هغه وایي د ازادې ښځې طاقت نه لرلو نو دا سړی بیا د وینځې سره چې دی نو هغه نکاح کولی شي. سره د دې چې دغه نکاح چې دی نو هغه که دی د ازادې ښځې طاقت لري نو بیا هم د وینځې سره نکاح کولی شي، خو په دغه صورت کې بیا دغه نکاح مکروه وي. او که د ازادې ښځې طاقت نه لرلو نو بیا بلا کراهیت د هغې سره نکاح کولی شي.
او کچرته یو سړی چې دی نو هغه د آزادې ښځې طاقت لرلو نو امام شافعي صاحب رحمت الله علیه په مسلک مطابق هغوی د بیا د وینځ سره نکاح کول چې دی نو هغه ناجایز دی. اوس که د یو سړی په نکاح کې آزاده ښځه موجود وه نو بیا د سره چې د بیا د وینځ سره نکاح کول چې دی نو هغه دا ناجایز دی. که آزاده ښځه په نکاح کې موجود وه نو بیا د وینځ سره نکاح کول چې دی نو هغه جایز نه دی. دغه شانتي د یو سړی خپله وینځ ده نو د خپلې وینځ سره هم نکاح چې دی نو هغه نشي کولی ځکه چې بلا نکاح د هغه د دپاره جایز ده. نو نکاح دی د خپلې وینځ سره نشي کولی د بل سړی د وینځ سره چې دی نو هغه د نکاح کولی شي خو په شرط د هغې د آقا چې کله ورته د هغې آقا د دغې وینځ چې کوم آقا دی مالک دی چې هغه ورله اجازت ورکړي نو نو عربو بچون کې چې دی نو هغې د نسبونو به ډېر خیال ساتلو نو د هغوی به د وینځ سره نکاح کول چې نو دا به یې نه غوښتل دا به یې نه خوښول. نو الله جل جلاله وی که تاسو د آزاد مؤمنې ښځې نکاح طاقت نه لرئ فمما ملکت ایمانکم نو بیا چې ستاسو کمې وینځې دي ستاسو ښی لاسونه پې مالکان دي یعنې ستاسو وینځې دي من فتیاتکم المؤمنات ستاسو د مؤمنانو وینځونه تاسو بیا د هغوی سره نکاح کوئ په دې کې څه حرج چې دی نو هغه نشته. والله عالم بإيمانکم الله رب العزت ستاسو په ایمانونو باندې خپوا دی کومه درجه چې دی نو هغه ایمان ستاسو کې دی الله رب العزت ستاسو په دغه ایمان باندې چې دی نو هغه خپوا دی او د الله په نسبت باندې معیار چې دی نو هغه هم د ایمان او د تقوا دی. نه د رنګ شته نه د حسن شته نه د مال شته نه د نسب شته نه د جایداد شته د الله په نسبت باندې کامیابی او ناکامیابی د هغې د کامیابی او ناکامیابی معیار صرف او صرف چې دی نو هغه ایمان دی او تقوا ده. نو ځکه الله وایي والله عالم بإیمانکم الله رب العزت چې دی نو هغه پوه دی ستاسو په ایمان سره بعضکم من بعض تاسو بعضې د بعضو نه یعنې تاسو چې داسې وکتلی شئ نو ټول د یو چې دی نو بابا آدم علیه السلام او د ابی هوا چې دی نو هغه اولاد یې بیا د الله رب العزت چې دی نو هغه خوښه وه الله پاک چې دی نو خپل مخلوق کې تصرف وکړو یو یې مالک جوړ کړو بلې چې دی نو هغه غلام جوړ کړو. نو اوس الله چې دغه کړی دی نو په دې وجه باندې تاسو دغه خلک سپک مه ګڼئ دې ځان ته چې دی نو هغه سپکو دا مخ کاره کوئ تاسو د هغوی سره چې دی نو هغه نکاح دا کوي ځکه تاسو په حیثیت د انسان باندې او بقا د انسان د نسل په اعتبار سره تاسو دواړه چې نو هغه یو شان دي. آزاد او غلام کې چې نو هغه په دغه حیثیت سره فرق نشته. ډېر کرته داسې وي چې یو سړی غلامي یو ښځه وینځي خو د هغه چې نو د آزاد خلکو نه د ډېر اعلی درجې ایمان لري لکه حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنه غلام ولو خو اوس مقام او درجې کم وه الله پیغمبر وی بلال ستا د خپو آهټ ستا د خپو کشاره چې نو هغه زه په جنت کې اورم. نو اوس غلام دی خو مقام او درجې کمه ده یو سړی آزاد شو نو څه دغه شانتي اوس نو رابعه بصري رحمت الله علیها د خپل زمانې څومره لویه ولیه چې نو هغه تېره شوې ده وینځه ده نو څه اوس د هغې د لوی لوی آزادو خلکو نه د هغې مقام څومره اوچت وی کله چې نو هغه په قبر کې کېښودلی شوه وفات نه وروستو نو د وفات نه وروستو چې کله قبر کې کېښودلی شوله نو فرشتې وله راغلې سوال جواب چې دی نو هغه یې کول نو تپوس یې دې وکړو چې ستا رب څوک دی نو هغې ورته وی هغه رب چې هغه ټول عمر ما په دغې باندې په دې ځمکه یاد کړی په دې دنیا وی زه په ځمکه کې 3 فوټه دننه چې نو هغه رالم زما نه بیا هغه ير شو فرشتو دې بیا دویم سوال چې دی نو هغه نه دی کړی. نو ځکه الله وی بعضکم من بعض تاسو بعضې چې نو هغه ځینې د ځینو نه یعنې په دغه اعتبار یو له په بل باندې څه فخر دا نشته. فانکحوهن باذن اهلهن الله وی تاسو د دې سره نکاح کوئ نو دې د خپل ځان چې دی نو هغه مالکان نه دي نو چې کله د غوینځ غلام دا د خپل ځان مالک نه دی نو د دې سره چې نکاح کولی شي دا به د دوی د آقا په اجازت کولی شي دا به د دوی د آقا ځکه د دې وخت د دې نو هغه ټایم دا هر څه د آقا د خدمت دپاره دی او که چېرته دا واده وکړي نو دا به بیا په دغه ټایم کې به د خاوند خدمت د بچو خدمت د هغوی د کور خدمت هم کوي نو د آقا په خدمت کې به خلل راځي نو چې کله د آقا په خدمت کې خلل راځي د مالک نو د دې سره نکاح هغه وخته پورې جایز نه دی تر څو چې نو هغه د دغه غلام د دغه وینځې آقا مالک چې دی نو اجازت نه ورکړی. نو ځکه الله وایي فانکحوهن باذن اهلهن تاسو نکاح چې نو هغوی سره کوئ د هغوی چې نو د مالکانو د اجازت باندې وآتوهن اجورهن بالمعروف
د جمله کې الله وایي تاسو د هغوی ته ورکوئ د هغوی مهرونه بالمعروف په ښې طریقې سره دستور مطابق. هسې نه چې ته دا ووایې چې دا خو وینځه ده دی چې دی نو هغه څه حیثیت یې نشته د دې ملکیت چې دی نو هغه نشته نو چې د دې حیثیت نشته دا د مالک نشي جوړېدی نو زه به د دې مهر نه ورکوم. الله وایي نه د دغې نه تا چې د مهر کم عوض دی هغه پیدا دی اخیستې ده نو کله چې تا دغه پیدا اخیستې ده نو د هغې په عوض کې به اوس ول هغه مهر ورکړي. محصنات غیر مصافحات چې هغه پاک دامنې وي غیر مصافحات چې نه وي چې دی نو هغه زنا کوونکي یعنی بدکاره چې دی نو هغه نه ولا متخذات اخدان او نه وي چې دی نو هغه اشنایان جوړول په پټه سره. اخدان دا د خودن جمع ده او خودن چې دی نو هغه ویلی کېږي پټ هغې دوست ته چې خلک ورسره بدکاري کوي. پټ هغې دوست نه چې هغه سره خلک چې نو هغه بدکاري کوي ځان یې د بدکارۍ دپاره چې نو هغه پټ دوست نیولی نو دغې ته چې نو اخدان ویلی کېږي. نو د دغې نه چې نو هغه ولا متخذات اخدان او نه وي دوی چې نو هغه پټ اشنا پټ دوستان نیونکي. فاذا احسن فان اتینا بفاحشه الله وای که چرته دا محسنه شوله یعنی واده شوله او د دغې واده نه وروستو فإن اتینا بفاحشه بیا راتله چې نو هغه وکړل په بدکارۍ سره فعلیهن نصف ما علی المحصنات من العذاب نو د دې دپاره به نیمه سزای د هغې چې کم د ازادو ښځو سزای. نو دې ځای کې واسطه نو هغه د وینځې د سزا د هغې نه چې کله غلط کار زنا چې دی نو هغه واقع شي نو په دې آیات کې ورسره د هغې سزا هم ذکر کړی شوه حد هم ذکر کړی شو. اوس د وینځې دپاره چې دی نو هغه حد څه نو په سړو کې آزادو خلکو کې آزادو ښځې او سړو کې مونږ ویلو د هغوی دپاره حد چې دی نو هغه صورت نور 2 آیات کې ذکر ونو که چېرته دا شادي شدی نو بیا به دوی دپاره چې دی نو هغه رجم وي او که چرته غیر شادي شدی نو بیا موږ وی د دې لپاره رجم چې نه هغه رجم نشته بلکې 100 کوړې چې نه هغه ورته ورکول کېږي. وینځه او غلام د دې سزا چې نه هغه که شادي شدی او که غیر شادي شدی په دواړو صورتونو کې د دې سزا کدی چې نه هغه فاحش کار وکړو نو 50 کوړې چې نه هغه ورته میلاویږي. ځکه الله وایي په دې باندې نصف ما علی المحصنات من العذاب د محسن د آزاد ښځې چې کومه سزا نه د آزاد سړي چې کومه سزا نه د هغې نیم چې نه هغه به غلامو ته میلیږي. اوس دلته چې نه هغه ذهن له دا سوال راځي خو مخکې مونږ که خیال مو کړی پرون مونږ ویلو الله رب العزت د داسې احکاماتو نه وروسته بیا خپل صفت ذکر کوي ان الله کان علیما ان الله کان حکیما الله علم والا دی الله حکمت والا دی. اوس دلته وګوره دې کې اوس د الله پاک حکمت دی. اوس حکمت چې دی نو هغې څه دی الله ته پوهه ده نو هغه دا ده چې دا وینځه د کال اکثر حصه چې دی نو هغه ډېر وخت ډېره حصه چې دی نو هغه دا بهر د آقا د خدمت دپاره ګرځي. نو چې کله اوس دا د آقا د خدمت دپاره بهر ډېره ګرځي نو په دغه وخت کې دې ته د بل د طرفه هم او د دې نه چې دی نو هغه بل طرف ته هم خطره چې دی نو هغه ډېره ده. نو چې کله دغه خطره ډیره ده نو کېدای شي چې دا په دغه غلط کار کې چې نو هغه ډېر واقع شي نو په دغه وجه باندې سزا چې دی نو هغه کمه مقرر شوله. او دې نه بیا دا مسله معلومه شوله چې بهر آزاد ګرځېدل دا د وینځو کار دی. آزاده ښځه پاک دامنه ښځه دا به په بازار کې نه ګرځي دا به بهر چې دی نو هغه به نه ګرځي دا به په دوکانونو کې چې نو هغه سوداګانو له نه ګرځي. دا وجه ده چې مخکې ما تاسو ته وویل چې د وینځې سره نکاح کول دا به عربو چې دی نو هغه بد ګڼلو ځکه هغو به دا ښځې بهر ګرځي وینځې چې دی نو هغه ټولې بهر ګرځي نو چې بهر ګرځي په دې باندې د خلکو نظر لګي او ښځه ګرځېدل بهر دا انساني غیرت چې دی نو هغه نه برداشت کوي. نو ځکه الله جل جلاله وی ذلک لمن خشی العنته دا حکم دی د هغې چا دپاره تاسو کې چې څوک یریږي د ګناه نه وان تصبروا خیر لکم که تاسو د دې وینځو سره نکاح ونه کړئ نو دا ستاسو دپاره ډېر غوره دی. که تاسو چېرته یریږئ چې په ګناه کې به مبتلا شئ انت ویلی کېږي چې نو هغه زنا ته او بعضې حضرات وایي انت ویلی کېږي چې نو مطلقې ګناه ته. که تاسو یریږئ چې زه به په ګناه کې واقع شم نو بیا دغه حکم دی بیا د وینځې سره چې نو هغه نکاح وکړم. ځکه چې نو مشهور او معروف قاعده ضابطه ده اذا ابتلیتم ببلائین فاختروا اهونهما
چې کله تاسو په یو امتحان په یو شیز په دوو بلاانو په دوو مصیبتونو باندې چې نو هغه اخته شي نو په هغې کې چې کم اهون او کم اسان دی نو حق اختیار کوي. نو که اوس یو طرف ته زنا کې چې نو هغه د واقع کېدلو خطر وي او بل طرف ته د وینځ سره نکاح دی نو په دې وخت کې تاسو چې نو هغه زنا کې مو واقع کېږي بلکې وینځ سره چې نو هغه نکاح وکړي که نور څه نه ایمان خو به مو محفوظ شي که نه. او بل طرف ته الله وی وان تصبروا خیر لکم که تاسو صبر وکړئ نو دا ستاسو لپاره ډېر غوره دی. اوس وجه نو وجه دا ده وایي ځکه غوره دی ځکه چې د هغه د انساني غیرت نه برداشت کوي او په هغې کې یو دا دی چې دا به ښځه د ده وي او خدمت به هلته د آقا هم کوي. ښځه به دی او دا بچنی نو هغه بهر په کوڅو کې د هغه د خدمت دپاره هم ګرځي. نو معلومه دی نه دا شوه چې آزاد سړی غیرتمند سړی د ښځه چې نو هغه به بهر نه ګرځي. دا چې نو هغه د وینځ چې نو هغې کار دی. والله غفور رحیم الله رب العزت چې نو هغه بخونکی او رحیم دی. اوس دلته الله پاک خپل صفت بخونکی او رحیم مهربانه ذکر کړی. و د دې وجه نو یو وجه چې نو هغه دا ده چې ګوره د وینځ سره موږ څنګه چې وي د وینځ سره نکاح کول چې نو هغه دا مکروه دی. نو چې کله د هغې سره مکروه دی او یو سړی مجبوره شو او دو سره نکاح وکړو نو الله وی الله پاک غفور رحیم دی. تو مجبور یې الله به دغه چې نو هغه معاف کړي. رحیم الله مهربانه دی. که چېرته دغه حکم د الله پاک اټل وي چې صرف د آزادې ښځې سره به نکاح کېږي او د وینځ سره به نکاح نه کېږي نو بیا به ډېر کله ته خلکو ته لوی حرج و ځکه د آزادي به طاقت نه لرو او د وینځ به سره نکاح کولو اجازت نه ولو نو خلک به په ګناه کې اخته کېدل. نو ځکه الله پاک خپل صفت ذکر کو الله رحیم دی یعنی دغه مصیبت دغه مشقت نه خلک چې دی نو هغه خلاص کو. الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي. ومن لم یستطع او څوک چې طاقت نه لري منکم له تاسو نه طوعا طولا طاقت این کې المحصنات دا چې هغه نکاح وکړي د آزاد ښځې المؤمنات د مؤمنانو مؤمنې سره فمما ملکت ایمانکم نو په کار ده چې نکاح وکړي هغه چې مالکان د ستاسو ښی لاسونه من فتیاتکم المؤمنات له ستاسو د مؤمنانو وینځونه والله الله پاک اعلم خپوه دی بایمانکم په ایمانونو ستاسو بعضکم من بعض بعض ستاسو د بعضو ندی فانکحوهن باذن اهلهن پس نکاح کوي د هغوی سره په اجازت د مالکانو د هغوی وآتوهن او ورکوئ هغوی ته اجورهن مهر د هغوی بالمعروف د دستور مطابق محصنات چې پاک دامن وي غیر مصافحات نه چې نو زناکاري وي ولا متخذات اخدان او نه په پټه اشنایان نیونکي فاذا احسن بیا کچری آغا نکاح اکڑی یعنی چینو پا خاون والا شی فإن اتین بفاحشت او راتلو اکڑی پا بدکار سرا فعلیهن نو پاغوی باندی نصف و نیم سزا دا ما آغا علی المحصنات چی پازادو خزو دا من العذاب دا سزانا ذالک دا حکم لمن دا آغی چا دا پارا دے خشی العنت چی اریگی دا گنانا منکم لتاسونا وان تصبروا او دا چې صبر کوي تاسو خیر لکم نو ډیر بغوروي تاسو د پاره والله الله پاک غفور بخون کې رحیم مهربان دی. ومن لم يستطع او څوک چې نه لري منکم له تاسو نه طولا طاقت ان ينکح المحصنات المؤمنات چې نکاح کې د آزاد مؤمنو ښځو سره فمما ملکت ایمانکم نو نکاح دې وکړئ د هغې وینځو سره د کوم چې مالکان یې تاسو من فتیاتکم المؤمنات ستاسو د مؤمنانو وینځونه والله الله پاک عالم خپوه دی بایمانکم په ایمانونو ستاسو بعضکم من بعض دا بعض ستاسو د بعضو ندی فانکحوهن پس نکاح کوئ هغوی سره باذن اهلهن په اجازت د مالکانو د هغوی وآتوهن او ورکوئ هغوی ته اجورهن مهر د هغوی بالمعروف د دستور مطابق محصنات پاک دامنې وي غیر مصافحات نه چې دی نو هغه مستي وباسونکې وي ولا متخذات اخدان او نه نیونکې په پټه اشنایان فاذا احسن بیا کچرې هغوی
باندې نکاح وکړي فإن آتین بفاحشة او راتلی وکړل په ناروا سره فعليهن نو پاغوی باندې نصف ما نیم سزا د هغه علی المحصنات چې کوم په آزادو ښځو ده من العذاب د سزا نه ذلک دا حکم لمن د هغه چا د پاره د خشی العنت چې یریږي د ګناه نه منکم له تاسو نه وان تصبروا کچر تاسو صبر وکړئ خیر لکم نو ډېر غوره به تاسو د پاره والله الله پاک غفور بخون کې رحیم مهربان دی